سلام او مینه ستړي مشئ د ژوندون نړیواله د تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. زه محمد اسف فیضم او یو ځل مو د کتاب خپرونې ته بیا په ډیره مینه او ډیرو نیکو هیلو سلامونو احتراماتو هرکلی وایم. خدای جل شانه دې وکړي چې تر دم به روغ جوړ او صحتمن اوسیږئ. د قرنطین وضعیت مو په خیر سره تیر کړی اوسیږي او له کرونا څخه به خوندي پاتې شوي وئ. دوستانو تاسو ته خو جوته ده چې د کتاب په خپرونه کې موږ درته تل نوی چاپ شوی کتاب در مطالعې لاندې نیولی دی، البته د معرفۍ لاندې نیولی دی. له همرغه مو په دغه خپرونه کې لږ څه متفاوت فکر کړی دی او په ټوله کې مو د کتاب پر هغه مطالعاتو څوک چې مطالعه کوي او یا څوک چې مطالعه نه کوي او په ټوله کې مو دغه خپرونه یو څه ځانګړې او متفاوته جوړه کړې ده. په دې هیله یو چې دغه خپرونه به په پوره مینه سره ګورئ او د کتاب مطالعه به په خپلو کورونو کې د خپل ژوند په لړ کې عادت ګرځوئ، مطالعه به کوئ، کتابونه به اخلئ او د کتاب له منځپانګې څخه به د خپل ژوند په هغه مثبت لوري کې مهمه او ګټوره البته استفاده کوئ. قدرمنو لیدونکو، دا چې کتاب د انسان ملګری دی، د کتاب تر ټولو البته ښه دوستي چې ده د هغه اخیستل دي او د هغه لوستل دي. معاصر تمدن کتاب جوړ کړی دی، البته اختراع کړی دی او موږ تاسو د خپل ژوند، ذهن او د خیال خړوبولو لپاره کتاب مطالعه کوو، کتاب اخلو او نورو ته د دې د دود کولو هغه لارې چارې ورښایو. دا چې د دې ټولو ښېګڼو باوجود هم د کتاب مطالعې لپاره موږ تاسو ځوانانو ته البته مشورې ورکوو، د کتاب هغه د لوستلو لپاره دوی رابولو. دا زموږ تاسو تر ټولو لویه نیکبختي ده. ځوانان باید مطالعې ته وخت ورکړي، په ټوله کې د ټولنې مکمل قشر باید البته د مطالعې لپاره وخت پیدا کړي، ځکه مطالعه د پرمختګ، د فکر د جوړېدو او د خپل ذهن د جوړېدو او د شخصیت د روزلو یوه ډیره لویه ښایسته البته هغه پانګه تشکیلوي. د دې ترڅنګ ښه لاره دا ده چې یو ځوان په لومړیو کې البته په یو ورځ کې یو کتاب، البته نیم کتاب، یا البته د ده د خپلې د مطالعې د ده د فکري ذهن د غوړېدو لپاره یا یوه ورقه یا دوه ورقې یا 10 ورقې یا نیم کتاب مطالعه کړي، تر څو په ژوند کې هغه د کتاب مطالعه کول یا د کتاب لوستل یا د کتاب سره د دوی د مینې د زیاتېدل هغه عادت وګرځي، البته په ژوند کې دود شي او نور هم د دې څخه استفاده وکړي. البته د دې څخه البته زده کاندي چې څنګه مطالعه وکړي او څنګه د کتاب مطالعه کول په خپل ژوند کې دود کاندي. قدرمنو دوستانو، تر ټولو نیکمرغه او نیکبخته هغه څوک دی چې له دغو دوو څیزونو څخه له یوه سره اشنایي یا له یوه سره ارتباط ولري. لومړی یا ښه کتاب ولري، مطالعه یې کړي او د کتاب له منځپانګې څخه مثبته ګټه واخلي، او یا همدغسې دوست ولري چې د کتاب اهل وي، د کتاب سره مینه ولري، کتاب لیکي یا د کتاب مطالعه کوي او یا د کتاب اساس باندې هغه خپله ملګرتیا له نورو کسانو سره البته ټینګوي. دغه ویکټور هوګو ویلي وو. زموږ او ستاسو یوه تېروتنه دا ده چې په یو وار باندې البته په ټوله کې د کتاب مطالعې ته مټ ورکوو، تر هغې چې خپل ذهن پرې ستړی کړو نو په راتلونکي کې مو بیا د کتاب مطالعې ته زړه نه کېږي. داسې هېڅکله مه کوئ. کله چې تاسو کتاب مطالعه کوئ، مخکې مې هم تذکر وکړو، خیر په ورځ کې یوه ورقه مطالعه کوئ، خو سبا ته یې هم مطالعه کوئ. داسې مه کوئ چې نن په اصطلاح نیم کتاب یا یو کتاب یا یو ناول ولولئ او په سبا باندې هیڅ مطالعه ونه کړئ. نه، په لومړۍ ورځ باندې خیر ده 2 ورقې، یوه ورقه یا یو مخ یا یوه صفحه مطالعه وکړئ، خو په سبا ته هم د هغه ادامه ورکړئ. داسې ډیری کتابونه شتون لري چې لکه کوچنی ماشوم انسان له ګوتې نیسي، البته له سره چې کله پیل کړي کتاب، تر هغې چې تر وروستۍ هغه پاڼې د کتاب رسولی نه وي، له ځانه سره دې نه پرېږدي. د دغو ټولو کتابونو هغه ښه بېلګه د سنوحه کتاب ده. که چېرته څوک غواړي چې د کتاب له مطالعې سره ښه بلد شي، نو د سنوحه په نوم کتاب باندې چې د فرعون لوی طبیب و هغه در سره واخلئ. د دې هغه کتاب موږ تاسو ته چې څوک د مطالعې سره البته مینه نه لري، دوی ته دغه انګیزه ورکوي چې باید کتاب له سره تر هغه اخره پورې ولوستلی شي. همدا شانتې د خوشحال خان خټک او کلیات دي چې ډېر په یو ښایسته مهارت باندې کښل شوي او لیکل شوي دي، ساده پښتو ژبه پکې لیکل شوې ده. هغه لغتونه چې مشکل دي د کتاب په وروستۍ برخه کې ویپانګه کې البته
د تر ټولو لغتونه هغه معنا یې هم راوستلې ده او داسې نوره کتابونه دي چې ډېر ښایسته په صحیح صحافت باندې لیکلی شوي دي او د مطالعې لپاره خورا ګټور تمامېدلی شي. د انسان یو جسماني قوت دی، البته کتاب لوستنه او بل فکري قوت دی. یو باید جسماني قوت تندرست اوسیږي او ترڅنګ یې باید فکري قوت هم او ذکاوت هم باید تکړه اوسیږي. په جسماني کارونو او د سپورت په واسطه به د جسم تکړه، صحتمند او تندرست وي، خو د مطالعې او د ډیر کتاب لوستلو باندې د انسان فکر پیاوړی کیږي، د انسان فکر روزلی کیږي، د خپل شخصیت د روزلو لپاره کار پرې کیږي. د نړۍ د ټولو عالمانو فکري البته فکري قوت او همداشانتې پوهه نسبتا جسمي قوت ته زیاته وه، یعنې فکري ځواکمنتیا له جسمي ځواکمنتیا څخه په مراتبو فوقیت او برتري لري. قدرمنو، د کتاب خپرونې ډیرو معززو لیدونکو، که چیرې مور نه وي د انسان جسم نه جوړیږي او که چیرې کتاب نه وي نو د انسان د روح البته یا روان نه روزلی کیږي. دا پلوتروک ویلي دي د هر چا لپاره تر ټولو ریښتینی، البته بېتمې، ګټور او تلپاتې ملګری کتاب دی. دا مارک توین لیکلی دی. موضوع دا نه ده چې د کتاب اخیستل څومره ګران تمامیږي، بلکې موضوع دا ده چې که چیرې کتاب ونه لولي نو څومره به درته ګرانه تمامه شي. دا هم یو عالم ویلی دي. د کتاب خپرونې ډیرو معززو لیدونکو، یوه جالبه کیسه به زه درته وکړم د کتاب د لوستلو په اړه باندې چې د کابل د پلچرخي زندان کې البته دغه موضوع ترسره شوې ده چې هغه زندانی البته چې یو کتاب ولولي او د هغې د کتاب ټول معلومات په شرحیز شکل سره، په لیکچري شکل سره زندانیانو ته تشریح کړي، د هغه د حبس په مودې کې 6 ورځې کمی راځي. که چیرته دغه دود په ټولو زندانونو کې او په ټولو داسې ځایونو کې چې هلته په قیودات زیات دي دود کړلی شي، څومره یوه ښه بېلګه موږ تاسو ته تمامیدلی شي چې د زندان په موده کې البته یا د حبس په موده کې د 6 ورځې کمی د یو کتاب د مطالعې پر اساس باندې راځي. د دې سره هغه زموږ هغه ملګري چې د کتاب له مطالعې سره مینه نه لري، هغه مینه ورسره پیدا کوي، که څه هم د دوی په ژوند کې مثبت لوری تمامیږي او منفي لوری د دوی د ژوند څخه ختمیږي. لیدونکو په یاد ولرئ که د مطالعې پر موقع باندې تاسو ستړي شوي یاست، فکر مو پر بل څه مشغول کړئ، لکه محصل چې چپتر وایي نو تر هغې چپتر نه پرېږدي تر څو چې یا خوب نه وي پرې راغلی او یا د هغه فکري درد یا له سردرد سره مخامخ شوی نه اوسیږي. نه، که چیرته تاسو محصل وئ، چپتر وایي، چپتر مو خیر ده، که چیرته ستړي کړئ دغه چپتر پرېږدئ، د یو بل کتاب، داسې یو کتاب چې پخوا تاسو لوستلی وي او هغه تاسو ته ډېر ګټور تمامیږي، تاسو په فکري روان باندې بوج نه راولي، خیر ده تاسو یو ځل هغه کتاب یو څو ورقې البته ولولئ، او یا که چیرته داسې هم نه کېدله نو خیر ده یو ساعت یا نیم ساعت له مطالعې څخه لاس واخلئ، له هغه وروسته چې ستاسو فکر آرام شو، ستاسو مغز آرام شول، خیر ده بیا مطالعې ته لاس کړئ. د چینجي په باور باندې البته ډیر عجیب او احمقانه کار دی چې انسان خپل کتابونه نه خوري. دغه ټاګور په نوم یو لوی عالم ویلي دی چې انسان باید هغه کتاب په دغه مهارت په دغه شکل سره مطالعه کړي تر څو هغه د کتاب ټول موضوعات د مغزو کې ثبت پاتې شي. که چیرته دی په یو مجلس کې، که چیرته دی په یوه ناسته کې، که چیرته دی په یوه غونډه کې، یا که چیرته دی په یو داسې ځای کې چې هلته ملګري، دوستان، یاران د سره ناست وي، دی د هغه کتاب یوه موضوع هم درج کړي، د کتاب د لیکوال د کتاب د نوم په تذکر کولو سره د ده پر شخصیت باندې به ډیر ګټور او ډیر مهم تمام شي. ډیرو قدرمن لیدونکو، د میکلوهن په قول باندې د ژوند کیفیت 2 څیزونه ټاکي. یو هغه کتابونه چې مطالعه کوئ او هغه انسانان چې ورسره لیدنه او کتنه کوئ، یعنی هغه څوک چې له چا سره ناستی، پورته کیدل، جګیدل، دغه سلام او ستړي مشي لري، که چیرته ښه اوسیږي، عالم اوسیږي، مثال یو داسې شخص اوسیږي چې پوهه او دانا وي، د انسان په شخصیت باندې ډیر مهم البته تمامیدلی شي ګټور. او که چیرته خدای نخواسته همغه د ترکاڼ په اصطلاح که چیرته د دکان نه راوځي، حتما به د په جامو باندې یو څه مشکلات لویږي. که چیرته د اتار دکان ته ورځي نو که ته چاته وهم نه وایي، د خلکو ته دا جوتېږي چې دا په اصطلاح له یو ښه ځای څخه راغلی. تر ټولو غوره دوست مې هغه دی چې هغه کتابونه په ډالۍ شکل ماته راکړي چې تر اوسه مې نه دي مطالعه کړي. دا البته ابراهام لینکن ویلي دي، لوی عالم و. استاد غضنفر هم په دې برخه کې وایي چې که مور او پلار بې سواده واوسي،
د مطالعې او کتاب سره مینه ونه لري د خپلو اولادونو د آینده لپاره دی خپلو ماشومانو ته کتابونه واخلي تر څو چې د ماشومانو مطالعې او د کتاب لوستنې سره دوی مینه پیدا شي په هغه کور کې چې کتابونه وي د ماشوم البته ماشومان نسبتا د هغه کور له ماشومانو سره چې البته څو کله زیات مکتب او تحصیل کوي چې کتابونه پکې شتون ونه لري زیات له خلکو سره په مینه ښه راشه درشه او په علمیت باندې قایل کیږي په یو ځای کې مو ولوسته یو لیکوال او فرهنګي البته خپلې لور ته د واده سامان یا جیز اخیستلی و نو یو بل چا بیا د دې تر څنګ کتابونه اخیستلي وو تر څو هغه د خپلې لور هغه د راتلونکي ژوند لپاره یې داسې کار کړی اوسیږي چې هغه د کورنۍ هم ترې خوشحاله وي او د علمیت په برخه کې هم لوی لاس او مرسته ورسره کړې وي کنفوشیوس وایي دوستانو وایي بې فکره مطالعه بې ځایه کار دی او له مطالعې پرته فکر کول خطرناک دی دوستانو لکه داسې به نه اوسېږي چې په کتاب پروت یا د ویشن کې خالونه کله چې یو انسان مطالعه کوي باید خپل ټول فکري تمرکز هغه خپل فکري منسجموالی ټول د کتاب هغه پاڼې ته متمرکز کړي ځکه که ته خو هسې وخت ضایع کوي وخت خو ضایع کوي پرېږده په چې یو څه درک هم کړي د کتاب څخه یعنی بې فکره بې لاشعوره شکل سره مطالعه قطعا مه کوئ هیله مې دا ده چې مطالعه که کوئ په داسې یو شکل سره مطالعه وکړئ چې کوم څیز او کوم موضوع او کوم اسکالو چې تاسو وایئ د کتاب له مخ څخه هغه مو ذهن فکر او په مغزو کې پاتې شي تر څو په راتلونکي کې ستاسو څخه البته د شخصیت په روزلو کې یو څه جوړ کړي دوستانو خوږو لیدونکو له یوه کتاب پلورونکي څخه پوښتنه وشوله چې د کار البته د کاروبار وضعیت مو څنګه دی ویل ډېر بد دی ځکه هغه کسان چې پیسې لري مطالعه نشي کولی او هغه کسان چې سواد لري او البته مطالعه کولی شي هغه پیسې نه لري یعنی اکثریت داسې کسان موندلي دي چې پیسې لري په کور کې یو کتابتون هم شتون نه لري مګر داسې کسان ما لیدلي دي چې غریب دي پیسې نه لري خو په کتاب کې یو یا البته په کور کې یو یا دوه کتابونه هرومرو پیدا کیږي د یو عالم او فیلسوف دا کیسه کړې ده ډېری محصلان او لوستونکي د درس پر وخت کې په یوه لاس فیسبوک کاروي او په بل لاس باندې کتاب لیونی ده یعنی یا میسج ورته راځي یا له چا سره چټ کوي او یا مثال چاته چې کامنټ کړی دی یا په فیسبوک کې پوسټ کړی دی یا په بل سوشل میډیا برخه کې کوم اقدام کړی دی نیم ته فکري تمرکز البته د موبایل په طرف دی او نیم ته فکري تمرکز د کتاب په طرف دی له دې څخه چې مطالعه ونه شي ښه ده ځکه چې سردرد واقع کوي فکري ته مغشوشوالی کوي رامنځته کوي نو کله چې تاسو مطالعه کوئ ما هم مخکې تذکر وکړو هغه ټول د فکري تمرکز هغه ټول د فکر هغه د روان هغه ټولې پلوشې مو یوازې د کتاب د سترګو په اساس د کتاب په پاڼه باندې وپاشئ ګټور کتابونه هغه دي چې لوستونکی دې ته وهڅوي چې تر پایه ولولي دا البته ویلټر ویلي دي بې اثره یا نامؤثره مطالعه په ډیرو حالاتو کې منځته راځي لکه ځینې خلک هم مطالعه کوي هم یو بل کار مثلا د سر خورول د مطالعې پر وخت باندې د ژاولو ژوول همدا شانتي په ګوتو کې ټکونه بسل دي یا مثال غاښونو کې لا ګوتې وهل دي همدا شانتي که مو پر چوکۍ تاسو ناست وئ د یوې یا دواړو پښو البته خورول دي مطالعه هم کوي نو خوبجن حالت کې مطالعه قطعا مه کوئ کله چې مطالعه کوئ د دغو ټولو حرکاتو څخه سر په لاس شئ لاس ترې نه واخلئ یوازې هغه خپل فکري تمرکز که چیرته غواړئ چې په درست شکل سره د خپلې مطالعې هغه مهم ګټور مواد په مغزو کې مثبت شي راتلونکي کې تاسو ته پکار شي نو ټول هغه فکري تمرکز هم مطالعې ته البته د کتاب مخته کړئ قدرمنو دوستانو جیمران بیا وایي چې مطالعه د هغو کسانو لپاره ډیره اړینه ده چې غواړي له معمول برید څخه البته څه لوړ اوسیږي یعنی کوم حالت کې چې دی شتون لري که چیرته یو انسان غواړي چې له معمول یعنی د اوسني یعنی د همیشني برید څخه لږ لوړ شي یعنی دا د شخصیت په روزنې په برخه کې ده
د فکري برخه کې ده، د مغزو په البته علمیتي برخه کې ده. که چیرته څوک دغه غواړي کتابونه دې مطالعه کړي او د کتاب پر اساس د اپډیټ معلوماتو سره، یعنی د تازه معلوماتو سره د لاس فکري برخه البته مدغم کاندي. مطالعه د هغو کسانو لپاره تذکر مې وکړو، یعنی بل سټیفن فلیپس وایي البته دوستانو چې جامې زړې واغوندئ خو کتابونه نوي واخلئ. څومره په عالمانه کیسه ده. د بشر اروایي روزنه په کتاب پورې تړلې ده. دغه پلتوریک وایي چې څومره ښه ده چې د هغو کسانو په منځ کې واوسیږي چې مطالعه کوي، د مطالعې سره یې لاس و ګریوان وي، البته فکري هغه برخه یې ټوله د کتاب په طرف باندې متمرکزه کړې وي. او البته له کتاب پرته کوټه لکه له روح پرته چې جسم وي. هغه به څنګه څوک وي چې په کور یا په خپل اتاق کې حتی حد اقل یو کتاب هم په ټول اتاق کې شتون ونه لري. یعنی دغه داسې کیکرو ویلي دي، کیکرو یو عالم و چې دغه به څنګه یو څوک وي چې په خپل اتاق کې یو کتاب هم ونه لري. یعنی دا په دې شکل سره تعبیر کیدلی شي چې لکه په جسم کې چې روح وجود ونه لري. د استاد تحریک بیا د مطالعې اړوند نظر ورکوي دوستانو، او زیاتوي چې مطالعه د ځوانانو لپاره اړینه ده، ځکه چې ژوند یوازې فزیکي نه دی، معنوي ژور اړخ هم لري. مطالعه یوه لاره ده چې وګړی ورباندې ځان مومي او ځان پوهنې ته چې لار پیدا کړي او له خپلو کلتوري، علمي او تاریخي مفاخرو سره اشنا کیږي. کله چې یو انسان ځان وپېژندو، له هغه وروسته ټولنه هم پېژني، له هغه وروسته خلک هم پېژني، له هغه وروسته نړۍ هم پېژني، او که د هغه وروسته البته په ټوله کې الله جل شانه وپېژني. کله چې الله جل شانه وپېژندو، ټوله هغه د بشریت یا د اشرف المخلوقیت هغه ټوله هغه اصلي سوژه، هغه اصلي البته طلایي برخه یې موندلې ده چې دغه انسان ته بیا البته د کاملیت هغه وروستیو بریدو ته رسیږي. نو ځوان او لا ځوان وګړي چې باید یو ځل البته مطالعې ته مخه کړي، خیر ده. که دلته ګټوره تمامه نه شوله، زه مطمئن یم چې دلته ګټوره تمامېږي مطالعه، ځکه دلته عالمان وایي او موږ تاسو ته د خپلو شخصي تجربو څخه داسې وایو چې مطالعه باید په ژوند کې وشي، کتاب باید ولوستلی شي، او د کتاب پر اساس باندې د ژوند هغه ټول برخلیکونه البته باید د په خپله شکل سره په فکري برخه کې را پیدا کړي. دوستانو نه یوازې دا چې موږ تاسو باید ساده کتابونه مطالعه کړو، د دې ترڅنګ باید د دې تذکر هم وکړم چې د الله جل شانه کوم مبارک کلام او کتاب چې موږ تاسو ته الله جل شانه رالیږلی دی، د هغه مطالعه البته د هغه تلاوت کول موږ تاسو په ژوند کې ډیر ګټور موږ تاسو ته هغه هم تومیدلی شي چې په تفسیري شکل سره یې ولولو. خیر دی، که هغه څوک چې د قرآن تلاوت په درست شکل سره نشي کولی، نو کوشش دې وکړي چې تفسیر یې پیدا کړي. لومړی خو دې زده کړي، که چیرته بیا هم مشکلات نو د تفسیر دې ولولي، چون په ټوله نړۍ کې یوازینی کامل او پوره کتاب چې د هر اړخه د انسانیت او د بشرت لپاره ګټور تمویدلی شي د الله جل شانه قرآن عظیم مبارک کتاب دی. یعنی په تفسیري شکل سره که تاسو ولولئ، تاسو ته به جوته شي چې واقعا زه درست وایم. نو زه دوستانو په اونۍ کې البته دا مونتسکیو ویلي دي چې زه په اونۍ کې 10 ساعته مطالعه کوم تر څو یوه وینا وکړم، او ځینې نور بیا 1 ساعت مطالعه کوي او بیا البته یو کې هغه کوي یوه وینا کوي. یعنی ځینې کسان داسې شتون لري چې په اونیو وروسته البته له لیکنو وروسته یوه وینا کوي، خو ځینې کسان داسې شته چې بیا 1 ساعت مطالعه کوي او بیا ډېره یوه هر اړخیزه وینا کوي. د کتاب خپرونې معززو لیدونکو، کارډایل بیا وایي چې هغه څه چې کولی شي له 100 کالو تجربې وروسته یې زده کړئ، سمه مطالعه یې په 1 ساعت کې تاسو ته در زده کوي. هر کتاب د یو ځل لوستلو ارزښت لري. هیڅ کتاب البته ته په دې کمه سترګه مه ګورئ چې ګواکې د دغه کتاب په منځپانګه کې به داسې هر اړخیز معلومات شتون ولري چې زما په ګټه به تمام شي. نه، هر راز کتاب کوي، که ښه او که بد وي، په یو ځل کتاب لوستل هغه ته مطالعې باندې ارزیږي. یو ځل باید البته د کتاب هغه منځپانګه ولوستلی شي تر څو په کتاب کې کوم موضوعات شتون لري. له یوې خوا خو د هر راز کتاب لوستل هم اړین نه دي. زما په خپل ان باندې کتاب لوستل باید په دې شکل سره وشي. ځینې کتابونه لکه په شرق او په مغرب یوه موضوع را څېړلې وي، هغه ډېره خستکونه په وقت سره تمامېږي. زما غوښتنه هم دا ده چې خیر که داسې کوم کتابونه شتون ولري، له دغسې کتابونو له مطالعې څخه خیر د لاس واخلئ. دغسې په لومړیو کې البته په لومړیو کې هغه کتابونو مطالعې ته مخه کړئ چې تاسو د خوښې وړ وي او تاسو د کتاب په مطالعې باندې ستړي کیږئ نه. یعنی
تر ټولو زیاته برخه داسې ځوانان او داسې لوستونکي موندلي دي چې د ناول هغه مطالعه لکه د ما چې تذکر وکړو د سنوحه کتاب دغه د ناول مطالعه د مطالعې د دود کولو لپاره ډیره اړینه لاسنیوی د انسان کوي. یعنی هغه څوک چې غواړي د مطالعې له هغه هنر سره هغه شي لاس ګریوان شي البته یا ورسره اشنا شي لومړی د خیر د کتابونه د ناول کتابونه مطالعه کړي یا د شعرونو کتابونه مطالعه کړي او یا د کیسه ییز کتابونه مطالعه کړي. کله چې دغه کتابونه د دغو برخو نه البته مطالعه کله راونیوه له هغه وروسته دی بیا سیاسي فرهنګي کلتوري همداشانتې طبي او په نورو موضوعاتو کې البته مطالعې ته هم مخه کولی شي چې بیا د ده په ژوند کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. دوستانو هیڅکله داسې مه انګیرئ چې مطالعه پر ځان باندې ستاسو د ستړیا لامل شي. هیله مې دا ده کله چې تاسو ستړي کیږئ د مطالعې څخه لاس اخلئ په یو بل کار باندې ځان بوختوئ. کله چې هغه بل کار کې مو مغزه فکري تمرکز درست شو خیر بیا هم خپلې مطالعې ته مخه کړئ. په داسې یو ځای کې په داسې یو وضعیت کې کینئ په داسې یو محیط کې کینئ چې په واقعیت شکل سره تاسو ته د دې انګیزه درکړي چې په رښتیا هم دا د مطالعې ځای دی. یعنې که یو څوک هلته سندره او یا هلته مثال د ماشومانو شور او یا مثلا شیطانیانې یا په اصطلاح سره هغه کیسې وي شتون ولري یعنې یو ګرم محفل وي په یو ګرم یا داسې وضعیت کې چې تاسو مطالعه کوئ ستاسو هغه فکري تمرکز باید له لحاظه نه کړي. خیر په یو آرام وخت کې کینئ د شپې چې کله ویدېږئ لس دقیقې مطالعه کوئ خو ښه مطالعه کوئ ارامه مطالعه کوئ تر څو ستاسو مغزه هم ورسره ستړي نه شي او هغه موضوع ستاسو موضوع ته په درست شکل سره جذب شي. دوستانو مونږ په دغه هفتهونۍ کې البته یو څه متفاوته خپرونه درته چمتو کړې وه. نو کتاب پرانیزئ تر څو کتاب په دې باندې تاسو وپوهیږئ چې کتاب زموږ ذهن پرانیزي. دا البته چینایي یو متل دی. نو قدرمنو لیدونکو مطالعه وکړئ مطالعه په خپل ژوند کې دود کړئ. د دې تذکر بیا هم کوم دوستانو چې کرونا ته په ساده او عادي شکل سره مه ګورئ. کرونا اوس هم جدي ونیسئ په خپلو کورونو کې پاتې شئ تر څو خوندي پاتې شئ. قدرمنو دوستانو تاسو ته خو جوته شوه نن چې مونږ یو څه متفاوته خپرونه د مطالعې د دود کولو د مطالعې د البته د کولو لپاره مونږ یوه متفاوته خپرونه چمتو کړې وه. نو په راتلونکي خپرونه کې به انشاءالله یو تازه نوی چاپ شوی کتاب په مطالعه په معرفۍ باندې درته نیسم. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بیا مو په لوی خالق او مهربانه خدای سپارم. هر چیرې چې یاست سوکاله او بریمن اوسیږئ. د خدای په